خپل دا ایکسپیرینس کو چې انتهایی بهترین انتظامات د خلکو د جذبه او یو ښکلی خلک په یو ښکلي طریقه باندې منعکس کړي دي، نو دا او د مستحق او د ستاینې وړ دي چې د البرادي ولبلټس چې کوم د ارګنایزینګ کمیټي ده او د خپل طریقه باندې د ټورنمنټ ارنج کو. زه د خپل طرفه چې کوم زما در پسونه کې بینګ ګورنمنت افیسر د کوشش کوم چې سپورټس ډپارټمنټ سره د لپاره یو داسې کوارډینیشن او کولیبریشن وکړم چې د لپاره چې د لپاره د کوم ټورنمنټس ارنج کړي نو چې هغه د ګورنمنت سپانسر ټورنمنټس وي. واقعي چې کوم په خپل لیمیټډ ریسورسز کې چې کوم یو په خطر رقم یا ټورنمنټ ارنج کړي دا ډېر زیات زما ډېر زیات خوشاله کوم چې د کرکټ چې کوم دا ګیم نه دی، دا یو سوشل بانډ دی. د سوشل بانډ په وجه باندې د مختلف خلک زرګونه خلک دا راټول شوي دي، دا یې یونایټ کړي دي. دا کرکټ په وجه باندې نو ظاهره خبره ده چې دا زموږ ذمه داري ده، دا د ګورنمنټ ریسپانسبیلیټي ده چې دا خلک موږ سپورټ کړي، دا انکریج کړي او د دوی د ایونټس چې کوم دي نو دا په خطر رقم باندې موږ سپانسر سره منسوب کړی دی. په دې ټورنمنټ کې تقریبا 31 ځوانان سابق نن د هغې میچ فاینل کې تاسو ګورئ چې یو ښکلی میچ شروع دی د کوینزلینډ کوټي او د وسیم پلیرز. نو دا ټورنمنټ چې دا اصل مقصد زموږ دا و چې په دې کې موږ د دې چې موږ ګټه ورته راشي چې هغه موږ د الفارابي ټرسټ ته په هغې کې موږ ډونیټ کړو او دا ټرسټ موږ مخکې کړو. د دې په مدد سره موږ د غریبانو یتیمانو موږ مدد وکړو. دا ټورنمنټ په دغه رنګ کې زموږ د دې سرپرست اعلی چې دی دا یوسف خان صاحب دی، دا د ټول نه زیات تعاون زموږ سره هغه کوي. د دې علاوه نور هم سپانسر دي چې هغوی زموږ سره ډېر تعاون کړی، د هغوی هم ډېره مننه. ټورنمنټ سره کوم ټورنمنټ انعقاد کړی د هغې فاینل نن شروع دی. ډېر ښکلې معرکه روانه ده او نوک په نوک مقابله روان ده. زبردست ټورنمنټ زموږ دا ټورنمنټ چې کوم دی د دې چې کوم موږ دا کمپاین کېږي نو هغه فنډ چې کوم دی هغه د موږ د غریبانو یتیمانو کونډو لپاره چې کوم دی هغه ډونیټ کوو. زموږ چې کوم چیف ارګنایزر دی یوسف خان صاحب، مشتاق صاحب چې کوم دی سیب الله، د هغو د کوششونو او سترو کانو په سره چې موږ دا ټورنمنټ په خپله طریقه باندې د هغې وړاندې کېږي او دا د هغې ایونډ کېږي. موږ دا میسج په سپیشل زموږ چې کوم ځوان نسل دی چې موږ چې دا د نشو نه پامان شي، نن سبا خلک چرس کی آیس کی او زموږ د ینګ جنریشن چې کوم دی منفي طرف ته ځي نو موږ اسلام باندې پازیټیو ډایمنشن کې بوځو، ښه طرف ته بوځو، ځکه چې د مقابلې دور دی مغرب او یورپ چې کوم دي هغې په لاس کې د پاور او د قلم پاور دی. ټکنالوژي هغې سره د کریډټ بیسډ ایجوکیشن د چا چې تعلیم د چا چې د قلم پاور ده په دې دماغ کې راځي. موږ هم د خپل ینګ نسل چې کوم دی د 400 نشي په ځای قلم پر اساس ډول غوړي او دا شان دا موږ د لپاره د انټرټینمنټ یو کېږي چې کوم اپورچونټی چې کوم دا موږ ورکړو. ایڈمنسټریشن او د سپورټس افیسر کوم چې د ډسټریکټ څخه باندې داغه دا ذمہواری جوړیږي چې زموږ د ینګ نسل چې کوم دی د دې ګراوندونو چې کوم ځایونه ګراوندونه آباد یا د هسپتالونو سره آبادي کله چې داسې ګراوندونه زموږ د ځوان نسل چې کوم دی دا د غلطو کارونو نه راځي. موږ د زموږ چې کوم منیسټر دی هغه دا چې د ډېر لپاره پوینټ کوم سپیسیفای کې مختص ان شاء الله دا کو چې ډېر اټول کومانو په نوم کوي، د غریبانو په نوم کوي، د کونډو په نوم کوي. په دغه ډېر زیات پرېکړه چې دا نه صرف ټورنمنټ باندې یو سپیشل اکټیویټي ده، نو هغه د دې ټورنمنټ دا انکم د یاتي رمضان د دغه ټول یتیمانو لور کوي، ماشومان لور کوي، غریبانو لور کوي. په دغه ډېر زیات پرېکړه زموږ سره تعاون کوي ان شاء الله به وسکو او زموږ یتیمانو زموږ یو فرست فند دی او د دې علاقې یتیمانو موږ په مختلفو پروژو کې انټر کړی دي. ان شاء الله دې خبره کوو د دې علاقې سره نو پاتې هغه بلا په امراض او ماشومان باندې ان شاء الله موږ په دغه مدد کولو کوشش کوو. زه دا خبره کوي چې دلته کې دا کوم ټورنمنټ سره دا په کال کې ځل سازيږي او دا د څه ټورنمنټ ارنج کیږي چې ډاکټر یوسف خان صاحب تاسو کوم د الفارابي مشر دی هغه د دې دغه پر سربراهي کې دلته کې ټورنمنټ ارنج کوي. په دا د څه ټورنمنټ چې هر قسم انتظامات ډېر مخسته او کراود ډېر زیات انټرست دی په تماشا کې د نور مرزوینو له خلک راځي. موږ د یوسف خان صاحب او دغه کوم ارګنایزینګ څنګه کوي هغه ټول مشکور دي چې په کال کې یو ځل
د هلکانو د ګډن لپاره داسې موقع ورکوي چې په هغې کې ټول خلک راځي او دلته کې ولاړ وي. نو موږ مخکې هم دې سپورټ کړي دي او بیا هم سپورټ کوو په حیثیت د یو ذمهدار سړي او په حیثیت د یو کلي د مشر زموږ پوره سپورټ د دې سره ورسره ده چې 14 کال د پاکستان تحریک انصاف د ګورنمنټ وشو په څومره چې زموږ دا حلقه چې کوم ده نو په دې کې ټول عمر د اپوزیشن ایم پي ایز زموږ د پاکستان تحریک انصاف نو په اول ځل باندې زموږ ایم پي ایز راغلی دی ایم پي ایز صاحب راغلی دی ډیډک چیرمن عبدالرحمن صاحب نو زموږ دا امید دی زموږ دا باور دی چې هغه موږ په تحصیل منډه کې هم هغه د ګراوند لپاره خپل هلې ځلې کړي دي انشاءالله ډېر ژر به آن د سپاټ دغه وشي او د خلکو ته دا ګراوند پرووایډ شي او د دې سره سره مخکې تېره میاشت کې موږ په منډه کې سرکاري ټورنمنټ راویستلی دا د ایم پي ایس صاحب او د سپورټس افسر په سربراهي کې موږ ټول مشران موجود وو. نه حالات داسې وو حالات چې هېڅ موږ نه اجازت نه راکوو چې تاسو کراوډ راوغواړئ یا دلته نور خلک راوغواړئ. دا حالات بالکل تاسو ټیک دا موږ په بوج نه کړو. موږ چې کوم مشران راوغوښتل هغه هم نه دي راوغوښتلي خپل علاقې مشران راغلي دي او یو څو کسان مې انوایټ کړي دي چې په هغې کې زموږ ایډي صاحب دی اټاونه منیر صاحب دی تاسو میډیا والی نور دا موږ چې څو دا ټول د کلي علاقې کسان او دې خلکو راغلي ولاړ وو. دا سپورټس چې کوم دی دا یو خصیص دی او څومره چې زموږ د علاقې مشران دي دا سیاسي دي دا سماجي دي خو هغسې مشران دي نو هغو ټول د دا درخواست کوو چې دا سپورټس هلکان سپورټ کوي دا د صحت لپاره یو خصیص دی دا د ختم پاس کېدو لپاره یو خصیص دی نو لهذا سپورټ کول پکار دي ټول د درخواست د سپورټ چې موږ الفارا دي ویلفیر په نوم باندې نو دا په هر کال کې دا دلته منعقد کېږي او د دې ماشاءالله ډېر ښکلي انتظامات دي د دې او دلته چې کوم د ارګنایزینګ کمیټي ده د دې او بیا د دې چې کوم مشر دی ډاکټر یوسف خان صاحب نو د هغوی هم په دې کې ډېر ستړي شامل دي چونکې د دې علاقې دا خلک چې کوم دی دا په خپله په سپورټس کې هم ښه انټرسټ دی او دا ښه ویل ایجوکیټډ خلک دی او انرژیټک خلک دی ځکه دا اکټیویټیز چې کوم دی دوی ارینج کوي. بله تاسو دغه خبره وکړه د ګورنمنټ په حوالې سره چونکې د دې نه مخکې زموږ په منشور کې هم دا شامل و چې د تحصیل په سطح او د یونین کونسل په سطح باندې یا ګراوند او سټیډیم او تاسو ته به دا پته وي تاسو هم د علاقې خلک چې زموږ د ځمکو ډېره غټه ایشو ده او بیا هم چې کوم دی زموږ ایم پي ایس چې کوم دی عبدالرحمن صاحب نو د دې جنګل لپاره یو سپورټس جرنیزیم چې کوم دی هغه منظور کړی دی او د هغې موږ په دې دغه کې سرچ کړو چې چېرته موږ ځمکه وګورو نو انشاءالله په هغه باندې دغه سپورټس جرنیزیم چې دی انشاءالله جوړ به وي نوجوانانو لپاره او دا به زه هم چې کوم دی په دې کې مخکې دا سټرګل شو دلته د ځمکو ډېره غټه ایشو ده سټیټ مسلې تاسو ته ښه په خپله پته ده. سپورټونه پای کې یتیمانان دي پای کې ځوانان دي پای کې داسې مریضان دي چې هغه خپل علاجونه نشي کولی نو د دې ټورنمنټ مقصد هم زموږ دا و چې په دې کې موږ داسې ډونیشنز وشي چې موږ پرې د دغه غریبانانو د دغې بېوسه خلکو مدد وکړی شو. نو امید لرمه دلته چې څومره مېلمانه راغلي دي چې هغوی هم زموږ سره په دې کې مدد وکړي. د دې علاوه زه واضح کړم چې په دې ټورنمنټ باندې څومره زموږ خرچه کېږي نو هغه دا نه ده چې موږ د ډونیشنز نه به خرچه کوو هغه خرچه چې ده هغه موږ د خپله جیبه کوو هر کال او الحمدلله خپله پولو کې کېږي خو موږ هغې لپاره ځان د مخکې نه تیار ساتلی وي چې په کال کې به دا یو ایونټ کوو نو د تفریح سره سره او د خلکو ته د خوشحالۍ ورکولو سره سره د نشو نه د غلطو کارونو نه د بچ کولو سره سره زموږ غټ مقصد چې دی هغه د الفارا ویلفیر ټرسټ دی چې موږ غریبانان په دې کې سپورټ کوو موږ یتیمانان په دې کې سپورټ کوو. زه خپلې خبرې ختموم په لاس کې به دا کوم چې کوم مخکې نه موږ اناونس کړی دی د فاینل میچ لپاره چې کوم وینر ټیم دی د هغې لپاره د 1 لاک روپیو زموږ د طرف نه اعلان و نو د هغې کې پر اعلان شي چې زموږ پیسې کېږي او د هغې سره د وایس چې کوم رنر ټیم دی نو د هغې کیپټن بیا هم راشي او موږ د هغې لپاره چې موږ 50,000 روپیو اعلان کړو هغه پرې زما پیسې وکړي. د هغې سره سره زموږ د کمیټۍ چې کوم د ارګنایزینګ کمیټې کوم مشران دي دا پنځه شپږ هغې ته راشي چې هغې په شریکه باندې موږ هغې ته دا کیش پرایز ورکړو. Thank you so much once again.